نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې انصار یو 10 صحابه کرام حاضر شو او په هغه کې یو صحابي د نبی علیہ السلام نه تاسو کړي وی یا رسول الله من اکیس الناس واعظم الناس، اے د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټول انسانانو کې د ټولو نه زیات هوښیار، سمجدار، دوراندیش، عقلمند څوک دی؟ اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب واورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هوښیار چاته ویلي؟ موږ تاسو نه به څوک تپوس وکړي چې یاره هوښیار څوک دی، نو موږ تاسو به ورته څه ووایو؟ هر انسان خپل ذهن مطابق یو پیمانه ده د هوښیارتوب چې دا عقلمند، دا صفات وي پکې، نو دی عقلمند دی، دی هوښیار دی. لنډه دا مختصر دا چې بس د دنیا په سود زیان په نفع نقصان باندې څوک د ټولو نه زیات پوهېږي نو هغه ته موږ عقلمند وو، هوښیار وو. ته ته هوښیار وو چې دنیا ډېره ګټلې شي، ډېرې پیسې، غټې ډګرۍ ورسره، کاروبار کې ماهري، موږ وو چې دی ډېر هوښیار دی، ډېر پوه سړی دی. د الله حبیب چې څه وایي هغه د الله طرف نه وحي کېږي ورته، نو الله رب العزت په نسبت باندې هوښیار څوک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکثرهم ذکرا للموت، په دې ټولو انسانانو کې چې دا مرګ څوک د ټولو نه زیات یادوي نو دغه انسان هوښیار دی، دا د ټولو نه هوښیار دی چې مرګ یې هر وخت مخې، مرګ هر وخت مخې دی، دغه انسان ډېر زیات هوښیار دی.